نو نوجوانان هغو له الله ځواني ورکړل ده، صحت یې ول ورکړل دی، هغو له پکار ده چې هغو دین طرف ته توجه کړي. او د نوجوانانو فضیلت هغه ځکه دی چې حدیث شریف کې راځي د قیامت ورځ به وي ډېره سخته به وي، نور به بلکل کته شوي او هر سړی به خپل په خولو کې ډوبي. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، او خاوند به د ښځې نه تښتي، ښځه به د خاوند نه تښتي، رور به د رور نه تښتي. دومره سخته ورځ به وي، هر سړی به په خپلو خولو کې ډوب وي. لیکن په دغه ورځې باندې اووه کسان داسې دي چې هغه به الله د عرش د سوري لاندې وي. سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، چې په دغه ورځې باندې به د عرش د سوري نه علاوه بل سوری نه وي. هغې کې به الله پاک اووه کسانو له ځای ورکوي. یو په هغې کې هغه کس دی، هغه ځوان دی چې رجل شاب نشأ فی عبادت الله. هغه ځوان به وي چې هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې لګولې وي، هغه خپلې ځوانۍ کې د الله عبادت کړی وي. نو دغه سخت ورځې باندې به د الله د عرش د سوري لاندې به دغه ځوان ته پکې هم ځای میلاویږي. نو نوجوانانو له پکار ده چې په خپلې ځوانۍ کې د الله عبادت کوي.